راخیسته محتمینینو سوچ وکړي ما جمعې په ورځ خو زه درس نه کوم او بیا ورو دوه کال څلوېښت کال وکړي ما 200 روپۍ تنخواه شوه او بیا د هغې نه بعد ما هجرت وکړو پنجپیر ته 12 کاله ما هلته تېر کړل نو 200 روپۍ څه دي تېر کال زه د پنجپیر نه وزل باجوړ ته راغلی صرف کرایي زما 80,000 روپۍ لګېدلې په 15,000 به مې دا خوا نه ګاډی نیو بیمار و او په 15,000 به مې د دې خوا خو دور داسې شو الله نو دا دې نه وي چې بس زه د تنخواه دپاره یم او زه د وظیفې دپاره یم په دې تېملګره کې یو تبلیغي اجتماع وه اوس هغه ځای کې ما په دېړه کې لار وکړه او زما تر اوسه پورې په هغه عمل دی ویل ای علماو یو تاسو په ځان کې الاستغنا عن المخلوق پیدا کړئ دا بوتل به ما څه څه وکړي ما له باړه راکړي او ما له به 200 ټانټې مخلوق نه احتیاج به ښکاره کوئ او 52 کال الحمدلله ما د الله د دین خدمت کړې په ما څوک دا نشي ثابتولی چې ما یو مقتدي ته ویلي چې عشر راولېږه سرسایه راولېږه او د غوا بوسپینۍ راولېږه ما نه دي ویلي پنجپیر ته چې لاړو نو اعلان مې وکړو چې نه راباندې زکات کېږي او نه راباندې صدقة الفطر او نه د لاړې عالم ما به الله ساتي او داسې مې په باجوړ کې زندګي ده الله د ټولو نه زه ښه ساتلی په دې ملنګۍ کې 14 ځله الله زه حرمینو شریفیانو ته بوتلی او 9 ځلې سره د اهل بیتو نه بوتلی او په داسې غلا مې د مدرسې نه نه ده کړې دا خو الله کوي که نو نیت خالص کوي نو په هغه کې ویل چې یو د مخلوق ته استغنا وکړئ الاحتیاج الى الخالق الله الصمد خپل حاجتونه ټول یو الله ته سپارئ بس هغه به سر کوي د صحابو چې وندنې به وشلې د الله ایثار وندنې مې وشلې او درېمه خبره راته د مدارسو په باره کې وکړه چې ای محتمینینو علماو که تاسو دا وایئ چې مدرسې په پیسو چلیږي نو دا خبره غلطه ده مدرسې په اخلاص چلیږي مثال د جاز دی هوایي جاز هغه کې پیټرولي نو په هوا رواني او که څوک وایي چې د هوایي جاز د مخکې خر دی په هوا روان دی او دا جاز ځان پسې راکاږي نو ټول به وخاندي بس دنیا خاصې د خرې مثال دی د ماشو وزر دی دا چې په دې زړه کې پیټرولي که نه اخلاصي انما الاعمال بالنیات نو بیا به د مدرسه الله نه ورانوي زه کله کله تعجب وکړم چې حکومت کومو مدرسو ته نوتی دی تاسو د سوي مسجد اوس هم کېدی چې قرآنونه پکې شهیدان پراته وي او زما په مدرسه کې توپونه ودرولي خو ورانې نه کړه او په وخت کې هم پکې وړو ثواب کوي دا خو الله کوي که نه تعجبي خبره الله الله نو دا په دې جاز کې دننه پیټرول دي نو هغه اخلاص وي نو محتمینینو او ارکانو اخلاص په کې راولئ مدرسه د تمول ذریعه مه ګرځوئ هېچا اندې به یو داسې کړدو نوش به یو موټرې به یو درزومار به نو دا هغه تېملګره کې دا خبره موږ تغییر کړې ده او ډېره بهترینه خبره ده دې شهید تنګي ته زه پسې روزه کې راغلی وم نو خلکو راته ویل چې مولوي صاحب که موږ له د طرفو نه یو طالب راکړي موږ ته به مونځ کوي وړو ته به سبق وایي په ډاکسن کې وصال درلیږو نو ما طرف او شهید تنګې نو ما داسې وکړئ زه ته یو طریقه ښیم په طور مثال شهید تنګې 50 کوره دي نو د هر کور نه یو الف وباسئ چې 10-12 کاله کېږي 50 عالمان به په شهید تنګي کي بیا د طرفو تعریف ته ضرورت دی دا نه چې مدرسې له جوار کو او یو الف نه رالېږئ ټول په لاهور او په کراچۍ پراته دي لکه مخکې مولانا ابراهیم د وړو چانده وله ورکوي پولیس هم کې مدرسه جوړېده اوس رانه شوې ده قوت رانه کړې ده او وخت کې لوسه مولانا جان دی
زه فقیر ولهم لاړو ما نو دا کرسۍ وې پای کې دا وخت پټي کل محمد حنیف صاحب او په وخت کې د وخت منبر حاجي ګل کریم صاحب د نوابۍ الله دې وبخښي لال کریم دا ناسو دا غټې غټې ګرګې او دلیل علما هم پکې مولانا عبدالحلیم د نوابۍ مولانا احمدور د ښاره دا پره خورانې وې وروسته یو شړ غوندې کټ پروت و زه غریب پاکې کېناستم عیسی مولانا زما سمینه هم زموږ خواله راغله بیانونه کېده اخر کې زما نوم واخیسته الجبار به بیان وکړي نو ما پکې دا د شهید تاګي قصه مو وکړله او دارنګې د هغه ته ملګري د اجتماع قصه مې وکړه ما ویلې د علماو ټولو درته ویلې چې د مال چانده ورکوي خو زه هم د وړو چانده ورکوي نو دې ټکله م راسه څه وکړه چې دا بلا ګوټه اختلاف شوی او نور بلانو خو مبالغې یادوي که مونږ چې پټي کړ صاحب پیسې خوښې نه دي نو دا مبالغه ده خو ملکان یې له ورکوي مدرسو له دې ورکړي هغو په دې زرو لګو مال واړه به رالېږي سبق له اصل د وړو چانده ده نو چې یو کس راوځي لس دولس کاله کې بیا هغه عالي وي نو بهرحال اخلاص او د وړو چانده ټیک ده مالي چانده هم کوئ حلالې پیسې پې لګوئ کلن یا بعضن چې څوک مدرسه جوړه کړي جومات جوړ کړي الله والا په جنت کې بګرې جوړوي نو موږ ډېر خوشحاله یو په دې چې با جوړ کړي الحمدلله الحمدلله ځای په ځای دیني مدارس دي او بیا د هغه علماو چې هغه د توحید او د سنت خدمت کوي نو د هغوی مدارس دي اوله ورځ پنجپیر دارالقرآن کې شورا وه او د ټولو صوبه سرحد د پښتونخوا نمایندګان پکې وو زه په جامو کې ځای نه شوم زموږ باجوړی ملګری پاڅېده ویل په دې رمضان المبارک کې د اشاعت د پنجپیرانو د ښځو د نرو 556 درسونه وکړو صرف روژه کې بل چا دوله کارګزاري پیش نه کړه نو زه سم په جامو کې نه ځېدم ما د باجوړ شملې ته اوچته او دی باجوړ نو 556 درسونو طالب جمیل صاحب ته رپورټ راغلی زموږ ناظم ته او ما ته یې ویلي دا په نورو ځایونو کې نه و هغه د ډېر اسماعیل خان پورې نماینده هر ویل درسو په ډېر خلکو واورېده مال په ډېر خو زما څه د باره 50,000 خلکو زما د فقیر درس م اورېدلی دی نو زما وروڼه باجوړ دا بلخ او بخارا دی او په هر کلي کې سکول دی نو په هر کلي کې دی مدرسه شي او دا دین به تی الله فرهي دی بل آیات کې فرمایي دغه مخکې د دنیا مثال ذکر کړ په دې بل آیات کې فرمایي المال مالونه والبنون عظاما زینت الحیات الدنیا ښایست د ژوند دنیايي دی بګړۍ جوړه کړې او موټر کې ډبل خان ناستي دا وایي دارت منګوټی دی راوړي او دا بچی ورته حاضر و بنین شهودا او دا نصیب یو په پلیب وي او بل بګدي او دا پکې او دا به ښه خوشحاله وي په دا ښایسته ژوند دنیايي دی والباقیات الصالحات او باقي پاتې کېدونکي نیک عملونه غوره دي په نزد د رب ستا چې مړې او ستا نه نیک عملونه پاتې جماعت پاتې مرکز پاتې مدرسه پاتې عیدګاه پاتې جنازګاه پاتې لاره دې پراخه کړي ونې دې نالي کړي کویان دې ایستلي تصریفات دې کړي د قرآن تفسیر دې لیکلی د احادیثو شرح دې لیکلي او خپل شاګردان دې پیدا کړي نو برو بخیر اللهم بسمک ابوت وحیا ته به په قبر کې مړې او شاګردان به کارونه کوي الباقیات الصالحات دا څوک وایي مونږ دی څوک وایي سبحان الله والحمدلله خو صحیح خبره چې هر نیک عمل درنه پاتې شه چې کله ماخستان مرئ اوده کېږئ دا په منظره د مرګ نو لږ سوچ وکړئ چې د سهار نه تر ورځې پورې ما ښه څونه کړي دي او بد مې څونه کړي او چې زه مړ شم نو زما نه به بنګړه موټر ټي وي او حصار شرابخانه
او بل شی پاتې شي او که زمانه به لنګرخانه مدرسه جومات او مسجد کتاب او نیک عمل پاتې شي به دا سوچ هر څوک د ماخستن د ځان سره وکړي الباقیات الصالحات باقی پاتې کېدونکي نیک عملونه الله تیر کال زه خفه وم ژړلې مې بیماري مې زیاته شوه مفتي سراج الدین مدظل العلي هغه لاله تسلي راکړه چې ته ولې خفې تا خو دونه باقیات صالحات پرېښي دي چې حساب دې نه وي د شاګردانو دې حساب نه وي د قرآن تفسیرونه تا لیکلي د احادیثو شرح تا لیکلي نور کتابونه دې لیکلي چې کوم ځای له ورځې فتح الرحمن به یا به الهامي یا به هدایت الباجوري یا به المسک الشذي نو تا خو باقیات صالحات دغه بس دی نو ما چې اوس ډور لیک نه شم کولی سترګو م کار پرېښودو ویل دغه بس دی که نه نو تا به تسلي راکړه نو زه او تاسو ټولو نه چې موږ سوچ وکړو دا او مدارسو کې داسې دي ما د پنځپیر د مدرسې باره کې د طالبۍ په وخت کې څو خبرې کړې وې ما ویلي ففیها باقیات صالحات ونعم الدار دار الخیر داري دا ټکی و چې دې کې باقیات صالحات دي او دا غوره دار القرآن دی او عمل فیض منه لكل فرد وصار الى الديار من الديار او فیض دی غرونو سوی تخور شو دی یو خار نبل خار تا الى صادین و باجورین و دیرین و محمدین و زامن فیض الباری باجورن پیروخان شو سات و دیر و مومن و افغانا و نورستان ایزن و بنیدین و شطر القاشقاری افغانستان ته فیض ورسید بنیر او قاشقار ته ورسید نو دا نو مدارسو نه بیداره شي سړی حیران نشي نو دا د طرفو یو تریخ کلی و د دې مدرسې ته سړی حیران شي که مدینې منورې له لاړ شي هلته به د شاګردان موجود وي ما ته سبق ویلی که مکې مکرمې له لاړ شي که افغانستان کم ښار له ځې نو زموږ ملګري او شاګردان پکې او باجوړ خو حساب نه دی د سپین ږیرو زه شاګرد وم او دا نوجوانه ټول الله زما ملګري کړه نو خیر ته الله خورئ بس او دا د هرې مدرسې نه الله دا خیر خورئ نو چې کوم ځای ته ورځې هلته به خیر وي نو او بیا ما اخر کې لیکلي وتبقى ذي القصیدة زمانا ويدفن في التراب عبد الجباري دا قصیده به پاتې او جبار به په تورو خاورو کې پروت وي برحق روان یو ما سږکال روژه کې څو ځله وصیت وکړو د بیمارو د وجې نه ولا رزق مې په دنیا شته دی تشکیل مې لا نه دی کړی خو ملایک شروع شوي دي له بلې راکېسي ځکه نن یو لوی شیخ الحدیث مولانا سراج الدین د باړې پرون وفات دی او صرف 10 بجې جنازه ده ډېر لوی شیخ الحدیث او زموږ د جماعت سرګرم جنازې ته موږ د دې اثارو په وجه لاړو نو قحط الرجال دی او دارنګې نن د یو لوی عالم بیبي د مولانا عبدالباقي بیبي چې هغه باجوړ د علما استاد کولو کوثر مولانا د هغه بیبي نن وفات ته مازدیګر 5 بجې به جنازه دا د کټکوټ بابا مشر شاګرد او زموږ د مشهور عالم مولانا ضیاء الرحمن الکوثري د کوثر صاحبه د هغه والده محترمه ده دا زما ساندو دی مولانا ضیاء الرحمن دا زما ساندو دی 5 بجې د هغې جنازه ده نو دا ویوه چې د یو لوی عالم مور او د یو لوی عالم بیبي وه نو دا به د څونه طالبانو موري چای به یې وله کړی ډوډۍ به یې وله ورکړي هم لاړه او دا بل خو لوی شیخ الحدیثو او ډېر انقلابات انفرال عمر حق دی نو د هغه نن 10 بجې جنازه ده دا دواړو له الله مغفرت نصیب کی او الله دې وللی سفر آسان کی تاسو به ټول وي امين نو ملائکه ورته امين وي نو فرمایي والباقیات الصالحات او باقی پاتې کېدونکي نیک عملونه خیر غوره عند ربک پنځ دراسته ثوابا په بدله کې وخیر عملا او غره دی په اعتبار د انجام نو موږ به څه کوو نیک اعمال
عمره لتلوم او مسجد نبوي کې ناسوما مرګرو ته یو بیاض القرآن ولیکا چې لنډه خلاصه یو ربطي نو ما هغه څه دلیل لیکلو او د دوه فارو تسلیمه مدینه منوره کې وکړه نو په مسجد نبوي کې ناسوما ولیاره چې په سر کې ولا کوم آیات ولیکم نو دا آیات پکې ما ولیکه چې والباقیات المال والبنون زینة الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب وخیر عملا چې دا به زمانه باقیات صالحات دي نو بیا مې سوچ وکړو چې دا چاپ شي په دې کې به ته ډېره ګټه کې چې څوم روپۍ په کتاب کې چاپ کې او 1100 ګټې 1100 چاپ کې لکونه روپۍ دي نو ما دا مدرسې ته وکړ د یو ځل مدرسې له چاپ کولو دی بیا او الباقیات الصالحات دا آیات مې پې ولیکه وسید کې مې ولیکل چې دا کتاب به زما ورثه د مدرسې په پیسو چاپ کوي او ګټه به د مدرسې زما نه وروسته الباقیات الصالحات نو بس دا آیات مې الله ذهن کې واچو اوس مې ذکر راغلی چې مدرسه جوړېږي کوم آیات وویل والباقیات الصالحات باقي پاتې کېدونکي نیک عملونه خیر وردی عند ربک پنی درستا ثوابا په بدله کې و خیر وردی عملا په اعتبار د انجام رغونه تجدیر خبره وکم په پای کې او د علماء اختلافي کیږي دیم نمبر دا چې زمونږ انبار هغه شاطبین ته تشکیل دی او توا د جمعې بیانې ملګري بار بار وایي زر راځه او بیا د مولانا ضیاء الحق صاحب ضیاء الرحمن صاحب د اور بیبي په جنازه کې شرکت او یو وړوکی ملاقات دا په نواګۍ کې د مولانا الله رحماني سره نو والباقي عند الطلاق باقي به په ملاقات په وخت کې الله دې ټول مدرسې عموما او دا مدرسه خصوصا ظاهري هم آباد کی او باطنی دي هم آباد کی چا چې ورته ځمکه وقف کړي الله دې د هغې د ټول خاندان پکې اجر او ثواب نصیب کړي او څوک چې ورسره دعا کوي څوک پکې تذکوره وایي څوک پکې مالي تعاون کوي څوک کله بچي رالیږي څوک پکې تعلیم کوي څوک پکې تعلم کوي الله دې د ټولو حفاظت وکړي الله دې ټولو له جزای خیر ورکړي انشاءالله موږ ورته پټې پټې دعاګانې کوو اصل خبره دا ده چې پروګرام ختم شي نو اخر کې به اجتماعي دعای نو چې د کوم عالم آخري بیان و هغه به ته انشاءالله اوږده دعا وکړي نو موږ بېرته په دې لارې پټې پټې کوو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وآل بيته وأزواجه أجمعين